نن مې درله د دولت سردار وظیفه راوړې ده. دې وظیفې ته د دولت سردار او د سلطان وظیفه ویل کېږي، یعنې تمامو وظایفو سردار ورته ویل کېږي. او د انسان هر قسم حاجت ضرورت مالی وي، بدني وي، روحاني وي، په دې وظیفې سره به الله تعالی پوره کوي. هر طرف نه به ستا طرف ته مال را روان وي، ته به خبر نه یې چې یار دا مال د کم طرف راځي. د هغې لپاره یو ډېره مجربه او ډېره برکتي وظیفه ده. مختصر د الله رب العالمین نومونه دي او تاثیر ډېر زیات دی، اثر کوونکې ډېره زیاته ده، ډېر زر خپل اثر چې کوم دی ښیي. که تا دا وظیفه وکړه نو رزق به د بارش د باران په شان باندې په تا باندې راورېږي. ته به چېرته غریب نشي، چېرته به تنګدست نشي، چېرته به مجبوره نشي، چېرته به هم چاته لاس خور نه که چې مال سره کا. یعنې دومره مجربه، دومره د عظمت والا وظیفه ده. که دا عمل دې وکړو نو ستا طرف ته به بې پناه مال او دولت راشي، ته به مالي طور باندې ډېر زیات مضبوط شي، ځکه چې ستا په کور کې به چرته هم رزق ختم نشي، ستا په کور کې به رزق چرته هم کمی ونه کي. د رزق نه مراد اوړو، دالونه، چاولې دا نه دي. د رزق هغې ته ویلی کېږي چې ستا د زندګۍ هر ضرورت په دې وظیفې سره پوره شي. محترمو تعالی به الله رب العالمین خپل کور درکړي، ګاډی به درکړي، روټۍ به درکړي، کپړه به درکړي، هر یو شیز به الله تعالی د دې وظیفې په ذریعه باندې ستا ته میسر کړي، اسان به کړي درته. الله رب العالمین به خپل ستا کفیل شي، ستا معاون بشي. او چې د انسان معاون او کفیل رب کائنات شي نو بیا انسان ته نور څه پکار دي. نو وظیفه به ته شپږ ورځې وظیفه به کې، په دې کې به چوټي نه کې، روزانه به 1000 مرتبه به یا الله یا غنی یا الله یا الله یا غنی یا الله یا الله یا غنی یا الله یا الله یا غنی یا الله. دا به ته 1000 مرتبه روزانه وې، چوټي به پکې نه وې، شپږ ورځې به مسلسل وې. انشاءالله الله رب العالمین به تعالی ډېره پیدا درکړي، ډېر لوی اجر هم پکې پروت دی. او ستا ضرورت، حاجت او مقصد هم په دې وظیفه کې الله رب العالمین یې ښودی دی. د الله رب العالمین صفاتي نومونه دي، ډېر برکتي دي. یو پېره عمل وکړه، ملګرو سره شیر کړه. الله رب العالمین مو خوشحاله او آباد ساته. الله هم د زندګۍ هر ضرورت د خپل دربار نه پوره کړه.